مې په زړه باندې حملې نه کوي، اوس مې په زړه باندې حملې نه کوي، باڼه دې هغسې نخرې نه کوي. یو کاڼي کړي د حالاتو ستم، یو کاڼي کړي د حالاتو ستم، درد مو اوس هغسې سینې نه کوي. خدایا چې څه په دې شپون کې شوي دي، خدایا چې څه په دې شپون کې شوي دي، غره کې ورتې ورتې ټپې نه کوي. درته ولاړ یم درته ولاړ، نیم په سوري نیم په لمر، درته ولاړ یم درته ولاړ، د یار غما په سنگر درته ولاړ یم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو پرزو حضرت حسین. دا وخت زموږ سره یو داسې شخصیت موجود دی چې هغه ستارو محتاج نه دی. د خپل وخت کې د ایکټینګ سره شوق، د شاعرۍ سره شوق ستاسو سره ملاو. السلام علیکم. دا خو بس د بچپن نه مونږ په فلمونه کتل او بس شوق مو چې ډایرکټر وجو، خو بیا چې سټوډیو ته لاړو حالات مو کتل د ډایرکټر چې د ډایرکټر په ډېر عزت کې د دغه په نوم راشه لکه ډایرکټر ډایرکټینګ ته بس بیا هغه طرف ته دغه وکړو. هغه کې هغه ایکټینګ سره شوق و، ایکټینګ مو وکاو خپل هغه او شاعري خو د سکول د وختونه دویم درېم کې به مې سبق وایي، بس دغه به دغه کتابونه به مې ډېر کتل د کیسو او د ریاضي استاد داسې نو بس ساعتونه به مې لیکل کړي او موږ د هغې نه متاثره شو. داسې وایي چې ممتاز علي خان صاحب خو ډېر ښه ډایرکټر دی، نو د ده یو فلم جوړېده او ده دا خلک به ټول تاوېده، دا به دغسې ټول به دې تاوېده، ډېر عزت به یې ورکوو. بس ما وویل چې یاد لري نه خو چې دغه دې راشه دا وکړه. بیا د هغې سره زما یو ملګری و اسسټنټ ډایرکټر و، هغه بس راغی بیا هغه شی مې څه دغه کې ملا نه نو خو داسې ده چې یو خو هغوی داسې شی ګوري چې د ډیمانډ د مارکېټ ډیمانډ ته ګوري چې د کوم یو شي دغه کېږي. زموږ خو د نسل د زلمي نسل چې دی دا هم لږ دې سیزونو ته دغه کوي. بله دا وایي چې هغه پیسې ته پروډوسر وایي چې داسې شی دې جوړ شي چې دا پیسه وګټو. نو هغه اوس خو پکې دا نشې تماشې او دا شیزونه او دا د دې زه په خپله خلاف ما هم کار کړی دی، د نیش برابر دی، خو ډېر کار مې کمیډي کړی دی او د دې ټوپک د کلچر د دې خلاف یې اول ستاسو کوم ډرامه یا فلم دی د هغې نوم؟ اول ما یو دغه جوړ کړو هغه کې هم دا دغه مې دغه کړی دی چې هغه دښمنیانې او د دې بیا ما کمیډي دغه جوړ کړو راشه که تودېږي. هغې کې مونږ دا دغه ښودی دی چې دا خرابي د معاشرې خرابي ورته ته کړې ده چې د رحمان شریف یو سبق معاشرې ته د ښودو لپاره لکه د بل قسم پردي آباد کورونه وړاندې په ډونونه کې به کورونه کې ودان د دغې دغه کړی دی چې د خلاف شعر دی نور داسې غلط ګرځېدل ښه نه دي. ډرامې فلمونو کې تاسو کار کړی، آیا ډرامه تاسو ته خلک دي لکه فلم؟ نو ډرامه خو داسې ده چې هغه د معاشرې عکاسي کوي، هغه خلاره سړي ته ښایي که نه. او د فلم هم سبجیکټ چې ښي سکرپ یې ښي نو انسان ته ښه دغه والي سبق والي که نه. نن چې کوم فلمونه روان دي د تاسو ګورئ هغې کې ډېر زیات د یو فحاشۍ طرف ته مخ ته راغی، دې حوالې سره څه وایي؟ دا خو طبیعي ده، دا خو د راروان نسل طبیعي ده او د دې مخنیوی پکار دی. پکار ده چې مونږ هم زموږ د کوم چې نوی نسل دی چې دی نه ګوري حکومتي سطح باندې هم د دې مخنیوی پکار دی چې د دې مخنیوی ونه شي نو دا ډېر غلط طرف ته به رواني. خاص د شاعرۍ شوق کوئ تاسو، آیا شاعرۍ کې مزاحیه طرف شاعري ده نور مختلف زما خو چې بس څه زه ووینم زه خو داسې دغه نه کوم، بس خو چې څه ووینم بس هغې باندې د اولنۍ شاعري تاسو قلم راسوچ کو په کوم اول خو مونږ دغه اخو ځواني وه لکتوب و که نه په هغې کې به داسې روماني ټچ وي، خو بیا ورو ورو چې سوچ وکړو چې یاره زموږ کتونکو ته یو څو د شاعرۍ یو څو خواږه لفظونه ووایي چې
پکې غانټول اترنګ زعفران وشي پکې غانټول اترنګ زعفران وشي د سوات په غرونو چې باران وشي لکه درد مې د پرهر نه لرې نه ځي یو تصویر مې تصور نه لرې نه ځي او د غربت د لاسه کلی سړی پرېږدي د غربت د لاسه کلی سړی پرېږدي ګنې څوک د خپل ټبر نه لرې نه ځي دا مې د مسافرو پسې دغه کړی دی زموږ دا ډېر زړونه دغه دي که نه نو د غربت د لاسه کلی سړی پرېږدي ګنې څوک د خپل ټبر نه لرې نه ځي او د جانان غمونو لرې رانه مه ځئ د جانان غمونو لرې رانه مه ځئ پښتانه د خپل دوتر نه لرې نه ځي زموږ خو د ما د پی ټي وي کې اباسین یو پروګرام به کېده او دا لمزي مجاهد دي او د جوګب کې راځي خو ما چې کوم پروګرام منیجر و د هغې طارق سید صاحب نو هغه ما ته وایي چې یاره ته لیکل پرې وکړه داسې ما نه وي دغه وایي څه نه وي څه راوړه نو ما یو ځل دغه و د ګاډۍ ما نه داسې مخکې تېر شو او هغه ګاډۍ دوړه وکړه چې دوړه وکړه نو ما وایي دا اوس الودګي ده په دې باندې لیکل پکار دي پښتو د فلمونو اکټرانو ډایرکټرانو پروډوسرانو سره تاسو کېناستئ پاڅېدئ آیا داسې کوم یو اکټر ستاسو داسې یو فین دی چې د هغه اکټینګ تاسو ډېر زیات وخت بدر صاحب داسې و چې هغه خو یو خو هغه دغه کو اسف خان دی منیر دی دوی داسې کار کړی دی چې اوس هم تاسو وګورئ ته نشي ګورګې داسې یو څیز چې هغې اکټینګ شوی یا مطلب داسې یو واقعیات راغلي چې هغې کې تاسو ډېر زیات خندلي نو پر خندلې خو ډېر دي ځکه چې دا سید رحمان شینو زموږ د ډېر کلوز ملګری هم دی او ډېر ښه سړی دی ډېر په دغه کې اکټرانو کې ډېر ښه دی لمچی مجاهد دی داسې خنداګانې خو ډېرې شوي دي چې بس غلطیانې به رانه وشوې یا سکرپټ به هم لیکلې او غلطي به وشوه بس بیا به هم خندل دا سره خو خنداګانې داسې ډېرې آیا کوم نوی نسل چې کوم غواړي چې زه فلم سټوډیو ته راشم زه اکټینګ وکړم یا زه پروډوسر جوړ شم ډایرکټر جوړ شم هغوی ته څه میسج دی نو هغوی خو فرض کړه دوه لارې دي یو غلطه لاره ده یو ښه لاره ده که ښه لاره منتخب کوي خو بس ته پکې ښه دغه خو دا دی چې هغه به ځان له بیا چې کوم پروډوسر او هغه پیسه لګوي هغه به داسې منتخب کوي چې یاره پیسه د دې دپاره لګوي د دې دپاره نه چې زه دې پیسه وګټم او زه دې مال جوړ کړم دې دپاره چې یاره د دې معاشرې دپاره هم څه پکار دي چې موږ څه وکړو که نه نو که داسې څوک رامخې ته شي او دا دغه پرېږدي او یو نوې لاره ده کې پخوا ګوره څومره ښکلي فلمونه جوړېدل په هغه کې به څه میسج و پیغام به خلکو ته رسېده ډېرو خلکو به دغه زده کوله که نه خو بس بیا ورو هغه دغه ختمېدل او بس ډېر غلط طرف ته دا خلک سوات ته راغلی سر سوات ته راغلی د سوات ښکلا وکته د ګزي موسم وکتو د دې په اړه څه وایي سوات خو ډېر ښکلی څنګه چې سوات له خدای ښکلا ورکړي داسې د خلکو زړونو له خدای ښکلا ورکړي دوستي پکې ده څنګه چې سوات ښکلی دی داسې خلک هم ښکلي دي او زما خو ټول دغه ته دغه چې څوک سیند سپاټې له چترا خوا دې خوا ځي دلته دې راځي دغه دی اوس وزیر اعلی صاحب هم زموږ خپل دی نو پکار ده چې د سوات کې ډېر کار وکړي شي ځکه چې روډونه د دوړې ډېرې زیاتې دي او وزیر اعلی صاحب ډېر ښکلي کارونه کړي یا خو خپل طرف ته مټې طرف ته دغه ته ډېر د کار سړی دی الله دې وکړي چې سوات له ډېر څه وکړي ګرانو مینوالو تاسو د غانټول یوسفزۍ صاحب خبرې واورېدې د یار غما په سنګر درته ولاړ یم درته ولاړ نیم په سوري نیم په نمر درته ولاړ یم درته ولاړ